السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا دوش پیتم آیت نمبر 62. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ما ډیرو عزتمند اوریدونکو دې سبق ته خاص متوجه شو. الله رب العزت په دې دوه آیتونو کې یوه خبره فرمایلی ده. هغه خبره دا ده چې اولیاء الله څوک دي، د الله دوستان څوک دي. مو یو کنه چې فلانه ولی الله ده، فلانه د الله دوست ولی الله ده. او بیا د اولیاء الله صفاتونه څه دي، هغه کې کوم صفاتونه وی چې سړی ولی الله جوړیږي. دویم دا چې ولی الله د پر الله تعالی کوم انعامات ذکر کړی دا. دا ټوله خبره په دې دوه آیتونو کې راغلی ده. عام طور باندې د مودا خیال دا چې یو سړی یو کنارې ته ناستا، یعنی یو کونج ته ناستا، په ځان باندې چادر رچولې ده او مونږ یایو چې دا ولی الله ده، چې هغه نه دنیا سره کار لري او نه د دنیا معاملاتو سره کار لري، نو نورو کارونو سره کار لري. زمونږ خیال دا چې ولی الله دا ده، خدا خیال دی مو غلط تا. اوس الله رب العزت خی چې ولی الله څوک ده، د الله دوستان څوک دي، اولیاء الله څوک دي. نو دې سبق باندې چې کله مو پوه شو، نو د ما عزتمندو هغه سړی چې هغه یو عام سړی بوي، خو چې هغه کې دا صفتونه راشي نو هغه هم ولی الله کېدلی شي. یو عام سړی بوي، یو غریب سړی بوي، هیڅوک به ورسره نه وي، یوازې بوي، نه به ورسره مال و دولت وي، نه به ورسره سړي وي، او نه به داسې په معاشره کې شهرت به وي، نه به داسې ډېر خلک پیژني، خو په هغه کې به چې دا صفتونه راشي بس دا ولی الله ده. نو د ما عزتمندو الله رب العزت ټولو نه اول د ولی الله او د اولیاء الله انعامات ذکر کوي چې هغه د پاره کوم انعامات دي. الله فرمای الا خبردار واوري دا خبره، ان اولیاء الله بشکا دوستان دی الله، اولیاء الله دی الله چی دی، لا خوف دوی باندې بنه یروي علیهم په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي. بس دا الله تعالی دوی د پر یو لوی انعام مقرر چې څوک دی الله دوستا، څوک چې ولی الله دا، نه به د په دنیا کې غمجن شي، نه به په دې باندې یره رسی، نه به په آخرت کې د غمجن شي، او نه به په دې باندې یره رسی. او سوال پیدا کیږي چې یره خو به خامخا رسی، غمونه خو به خامخا رسی، په دنیا کې به مرګ رسی، درد به رسی، تکلیف به رسی، دې ته مو غمونه یایو کړه. همدارنګه د مرګ خپل سختیانی دي، د قبر خپل سختیانی دي، د آخرت خپل سختیانی دي، د هر څه بوي. خو ولی الله چې دا هغه باندې به دغه شی اثر نه کوي. لکه مثلا په دنیا کې چې څوک ولی الله دا د چې غریب شي نو دی به صبر کوي، د زړه ته په دې صبر کولو سره به د زړه ته اطمینان ملويږي، خوشحالي به ملويږي، نو وی به غریب خو زړه به خوشحال وي. که یو کس ولی الله دا د دې په کور کې مړ وشو، زوی مړ شو، پلار مړ شو، بچی مړ شولو، بل څه نقصان وشولو، نو دا خو غم ده کنه، دا غم ده. خو ولی الله باندې به غم داسې نه وي، ځکه چې دی به صبر کوي، دی به د ایمانی چې د هر څه الله طرف نه کیږي.
نو زړه ته به سکون ملويږي، زړه ته به اطمینان ملويږي، زړه به هغه شی نه کیږي لکه څرنګه د عام خلکو څرنګه د غم په وخت کې زړه بے چین وي. همدارنګه ولی الله چې دا دی باندې چې کله خوف راشي په دنیا کې خو خوف هم راځي، یره هم راځي، خدای به نه یریږي، ځکه به نه یریږي چې دی به صرف الله نه یریږي، دی به یره صرف الله نه کوي. نو چې کله یو انسان صرف الله نه یریږي نو کټوله دنیا دغه خلاف شي هم کنه دې زړه ته یره نه پریوځي، دې زړه ته به یره نه پریوځي. نو بیا دا صفتونه چې دي نو الله فرمایي اوس کې چې دا صفت په انسان کې څرنګه راتللی شي، یعنی یو کس چې ولی الله کېدلی شي هغه به څرنګه څه کوم کار به کوي، هغه څه کوي. نو الله تعالی په دې بل آیات کې فرمایي الذين آمنوا، د الله دوستان د الله اولیاء هغه دي چې دوی ایمان راوړي. یو خو ایمان شول، ایمان نه بغیر خو کیږي نه، او ایمان بیا ټول ایمان چې کوم شرایط دي د ایمان چې کومې تقاضې دي د ایمان چې څه غواړي دا ټول پوره کوي دی. دویم دا وکانو یتقون، او د پرهیزګار وي، د ګناهونو نه ځان بچ کوي، د نیکیانې کوي، یعنی د دې سوچ داوی چې زه نیکی وکم، د دې سوچ داوی چې مخې ته غلط کار راشي دی او نه ځان بچ کی. بس دغه دوه صفتونه شي، ایمان نه بعد نیکی کول او ګناه نه ځان بچ کول. بده سره الله تعالی هغه ولی الله چې کوم دا ولی الله کی بیا د خپل ملګری کی بیا الله دوست کی. نو دغه دوه صفتونه چې راشي اوس په خپل ځان باندې لږ سوچ وکړو چې آیا دا صفتونه په موږ کې شته، دا صفتونه په موږ کې چرته دي. مونږ چې خپل په دې ژوند باندې سوچ وکړو دا نن ورځ چې دا نن ورځ تیر شوله، په دې ورځ باندې مو سوچ وکړو چې مونږ څومره نیکیانې کړې دي د الله د یارینا او د الله تعالی په محبت کې مونږ څومره نیکیانې کړې دي د الله او د پیغمبر په تابعداري کې. او بل دا چې مونږ وګورو چې مونږ څومره ګناهونو نه ځان بچ کړی دا. مونږ دروغ یلی دي کنه مدیلی، مونږ چا سره دوکا کړی دا کنه مده کړی، مونږ امانت کې خیانت کړی دا کنه مده کړی، مونږ د ګوانډیانو د رشتہ دارانو د دوستانو د دوی حقونه مو پورا کړی دي کنه مده کړی، مونږ چرته مور او پلار خو نه دي خفا کړی، مونږ چرته دا سکار خو مونږ نه شي چې هغه د ګناه کار ده، چرته حرام خو مونږ نه دي خوړلی، چرته دا ټولې خبرې، چرته حسد خو مونږ نه کړی، چرته د چا خوشحالي خو په مونږ باندې بد نه درغلی. یعنی دا تقوا صفت حاصلول دا انتهایی ګران کار، تقوا صفت حاصلول. او چې چا کې د تقوا صفت راشي بس دا دې درجه ته به الله ورسي چې دا ولی الله کی. او بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولی الله پہچان خیال ده چې ولی الله به څنګه پیژنې. نبی علیہ السلام فرمایي چې ولی الله هغه دا چې ته وګوري او ته الله را یاد شي، یعنی هغه دومره نیک ته چې ته وګوري ته الله را یاد شي، هغه دومره تقوادار ده چې ته وګوري ته الله را یاد شي، دا ولی الله ده، دې ته ولی الله ویل شي. نو دا ولی الله یو عام قسم کېدلی شي، یو غریب قسم کېدلی شي، یو ریړې چلول ول قسم کېدلی شي، یو مالدار قسم کېدلی شي، یو عالم هم کېدلی شي، یو طالب علم هم کېدلی شي، یو زنانه هم کېدلی شي، یو سړی هم کېدلی شي. دا ولی الله دا صفتونه چې پچا کې راشي بس دا به ولی الله ده. اوس تاسو ترجمه ته بیا متوجه شو. الا ووردا خبره ان اولیاء الله بشک دوستان دی الله چې دی لا خوف نبویر علیهم پاغوی باندې ولا هم يحزنون او نه باغوی غم جن کیږي. الذين دغ اولیاء الله دا هغه خلق دي امنو چې ایمان راوړلو وکانو یتقون او هغه ځان بچ کړو د ګناهونو نه او تقوا اختیار کړه. الله تعالی د په دې سبق باندې متپویا او الله د په دې باندې عمل کول